بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدقت يا رب العالمين. دیده کہ اللہ رب العزت دا خبر فرمائی. اللہ رب العزت وی چې کله یوسف علیه السلام دا واقعی تاسو تپوسونه کوي نو چې دا کم خلک یې تپوسونه کوي نو په دې کې چې دی للسائلین د سوال کوونکو دپاره بلا نشانې هر یو څیز کې چې کله ته سوال کوې نو تا ته به سوال ته نیم علم ویلی شوی نو بعضې وخت خو سوال د چیړ چاو دپاره بعضې وخت د پوی دپاره یو کس ته دی چې دی هغه ستا نه سوال وکړو تا ورته ووایي چې دا یې جواب دی د هغه پرې تسلي ونه شوه لاړ دی شي بره دې تپوس کړي د هغې نه بره دې تپوس کړي دنیا د علماو نه ډکه د مثال په توګه یا بل یو د چا بل بیل وي بل څه وي هغې کې هم دا کشر په یو کس دې تسلي ونه شوه په بل نه تپوس وکړه خو داسې نه چې چېرته یو ځای کې حق مسله بیانېږي او ته د هغې په ځای پیسو والا ده چېرته لاړ شي نو بیا کیسه روانه هغې مونږ سره بلا مثال یې داسې لکه یو کس تپوس وکړه هغه وایي چې یاره دا اهدنا الصراط المستقیم دی او که نهدنا الصراط المستقیم مولوی کاکا اهدنا الصراط المستقیم هم دی او نهدنا الصراط المستقیم نو وایي ښه وایي دا خو خیر بلا خبر نور د حمزه وصلی ده
که غورځې هم او که نه غورځې هم ستا خوښه ده قطعي نه ده چې ته به به په منډه کلام کې راشي غورځې به نه همدا وسیله که غورځوې نو درز ورکړه که نه غورځې نو پرېږده په حالت دی نو دا به کم کس چې چیړ چاړ کوي بس هغه له بیا په دغه اړخ باندې راتاوېږي مفتي ضروري صاحب د احمد برکاتو ملاجه نه چا تپوس وکړي وایي په فرض او په واجبو کې څه فرق دی هغه ورته وایي فرض دې ته ویلی شي چې قطعي وي چې د بل ثبوت پکې چې دی نو هغې ته هغې ثبوت داسې وي چې بس قطعي ثبوت وي او واجب دې ته ویلی شي چې په هغې کې شک تردد بعض ځایونو کې په شک کې دا ثبوت کې راتلی شي نو ورته وایي بس دغه جواب دی چې څونه ته برداشت کولی شي دغه یاد سره نو چې کم کس له د کم سوال ضرورت وي د هغې تپوس پکار وي هغې ورته بیا خپله رهنمایي کېږي بعضې ځایونو کې داسې ظاهرا سړي ته غلط ښکاري چې دا هم مجراها دی او مجراها دی مجریها دا هم مالکې دی او دا هم مالکه دی او دا هم مالکي دی او دا هم یو څه دی دا بل څه یا دا وتر دی که ویتر دی او که دا وتر دی یو څه بل څه یا داسې ایتونو کې خو عامو خلکو له بس دا چې خپل سبق چې ته د هغې نه خطا کېږي خپل سبق بس ته یاد ساته هغه راټینګ ساته نور غیر ضروري سوال چې دا هم په دین کې منع دی غیر ضروري چې ضروري نه وي خو چې ضروري وي نو بیا او سوال هم سم وي د بندېدو دپاره نه وي حدیث شریف کې راځي د مشکات شریف حدیث دی چې یو کس علم د دې دپاره کوي چې زه پې بل رور مسلمان بند کړم هغه پې ونښلو نو وایي د قیامت په ورځ باندې به د ده په خوله کې د اور واګي الله نو آیات للسائلین په دې کې نشانی دي د سوال کوونکو دپاره چې هغې سوال کړو یهودیان ورته ویلو تاسو ته مایو چې یهودیانو همیشه د پاګبل په وګټو پکې نو هغې سوال وکړو الله ربالعزت ورته وایي دا کومې خبرې هم چې وکړې په دې کې بلا نشانې دي ما درته ویلو نشانه چې وایي دا همدکه د یوسف علیه السلام دا کیسه چې دا ابتدایي کېږي بس تاسو په دې معاشره باندې څنګه چې رسول الله هغه سره شي دکه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واقع دکه شان به ټول کېږي بیا مې ورته خبره کړې نو الله رب العزت فرمایي لقد کان یقینا فی یوسف په واقعه د یوسف علیه السلام کې و اخوته او با واقعو درونو د دوی کې و آیات اصل عوام له دا پکار چې یو کم ضروری مسائل چې او پیژني ضروری مسائل د زده کې لازمي نور کم چې ډیر دا اوس یو کس مثال په تور د سر د مون سبق غلط وي بالکل الفاظ دا غیر په ځای عین وي یا بل سوي نو دا هغه خو دې سر د سر مون نه کیږي نو هغه په دغه الفاظو نه ګرځي اول ته په الفاظ ورشه الفاظ ټول صحیح کستانه کم ځای ټکي پاتې کیږي کم ځای نه پاتې کیږي هغه ته صحیح کا نور چې بیا کومې تجویدي غلطۍ دي نو هغه زمونږ د عربو فرق شته موږ چې دی نو دونه به هم د ځان اولادونه نه جوړو دونه څه ناسه معمولي خوا دېخوا به پکې راځي دغه هغه خبره به وي روژه ماتې کې وي یا وی روژه نیسي وي نه وی تراویح کې وي نه وی روژه ماتې کې وي یا وی پېشمني کې وي یا پوډري خبره که نه وی پېشمني هم کې وي یا وی کافر خو نه مسلمان یې نو هغه خبره ده دونه فرق به یې څه ناڅه خوا دېخوا به راځي نو خبره دا ده چې ضروري چې کوم شی دی چې زده کوم خپله مولانا ثاقب صاحب دی زموږ استاد محترم دی او دا په شهرت ځان نه شي دی یو د هغه میدان سیز ځان نه شي دی هغه د هغه فن قاري دی او د هغه ډېر ښه خلک چې دي په هغه د فن قرات کې مقابله نه شي کولی او دې خوا چې دی علم یې داسې علم دی ورسره چې هغه وایي 18 کاله کې ما د اختر په ورځ باندې سبق ویلی 18 کاله مې مسلسل طالبي کړی نو یو ورځ خبره راغله دا تجوید نو بعضې ټکو کې داسې راغله وایي دې ځای کې دا چې دا دې ته وړي نو دې کې به دا مسله راوځي دې کې بیا وایي دا مړه دا ساده شان دي دا مړه دا د کاریانو خبرې وایي دا به د نورالعلي ځانه بیا تپوس کوي چې کېږي که نه کېږي نو ضروري مسایل بیا ورپسې ضروري دا هم ده چې بیا ورپسې دا په دویم دغه کې دي چې دې په تجوید برابر کړي اوس بعضې خلک د هغه نه د سره ټکي پاتې کېږي د سره د علی نه په ځای علا وي نو هلته د سره معنه دې پاتې کېږي او ته ورته دې پسې نښتې چې نه بهیي اول یې په دې صحیح ده ویې ته راشه ښه نو بیا به کیسه صحیحږي نه اول چې دې مجموعي څیز یادول پکار چې تا ته دا به ځکه تا ته خو یاد دی دا مخکې نه مونځ که نه نو چې دې وایې بهیي کوم ځای ټکي پاتې کېږي هغه صحیح کړي بیا چې کوم ځای نیم وي هغه صحیح شي بیا ورپسې به تجوید اړخ هم صحیح ده
او بیا مانو پسې ګرځه ډایرک مانو پسې خلک د مانځه لقد كان يقينا في يوسف لقد كان يقينا في يوسف بواقع يوسف عليه الصلاة والسلام کی و اخوته او درونو دته کی آیات النشانی للسائلین د سوال کوونکو د پاره اذ قالوا بهغه وخت چې ویل دیرونو ل یوسف د چې خامها یوسف علیه السلام واخوه اورور ددو احب دا ډیر ګران دی خوښ دی الی ابینا پلار زمونږ ته منا زمونږ ونحن عصبة او موږ یو ټولګي یو نو دا چې کوم دغه دی نو هغه بیا علما چې کوم دوه وایي چې د یعقوب علیه السلام دوه بیبیانې وي نو هغې بیا د دې آیات نه استدلال کوي چې د دې یو بیبي چې دی د هغې دوه زامن یوسف علیه السلام او بنیامین او د دې نورو چې دی د علاوي او یهودا او دا بغیر دا لس زامن نو هغې وایي چې د لس زامنو خپلو کې ونحن عصبه موږ یو ټولګي یو موږ یو جماعت یو ګروپ یو نو پکار دا دی مضبوط موږ یو چې یعقوب علیه السلام ډېره مینه موږ سره کوله او د دې په ځای چې هغه یوسف علیه السلام سره ډېره مینه کوي ان ابانا یقینا پلار زمونږه لفی ضلال مبین په خطا لرې کې دی نو ګمراهۍ معنی باندې کې ښه پیغمبر دی ان ابانا یقینا پلار زمونږه لفی ضلال مبین په خطا لرې کې دی اقتلوا یوسف قتل کې یوسف علیه السلام لره نو یا دانو یا شمعون وخت دا مشوره ورکړې وه چې دې قتل کې او اطرحوه یا وغورځوئ ده لره ارضن په داسې ځمکه باندې چې بعیدا للناس د خلکو نه لرې وي یخلو لکم چې خالي شي تاسو ته وجه ابیکم مخ د پلار ستاسو وتكونوا وګرځئ تاسو من بعده رسل د یوسف علیه السلام نه او وګرځئ تاسو من بعده رسل د یوسف علیه السلام نه قوما صالحین قوم د نیکانو خبره دا چې دا رور ورته وایي یا شمعون یا دانو یا کوم بل مشوره ورکړه په لاسو کې هغه ورته چې یا یې قتل کې او یا یې چې دی چېرته لرې ځمکې ته وغورځوئ چې بس د پلار دا مخه درته ښکاره شي او دې تاسو ته فارغ شي توجه یې صرف ستاسو طرف ته شي نو دې چې دا مشوره وکړله دلته او دا یوسف علیه السلام متعلق جوړه کړه نو یوسف علیه السلام سره یعقوب علیه السلام مینه کوله د یو څو وجو یا خو د یوسف علیه السلام مور وفات شوې مور وفات شوې د ده د بنیامین نو چونکې دا واړه دې سره ما تاسو ته پرون یو روایت ویلو د تورات 18 کاله خو هسې چې دې ځای ته ګورې نو د تورات خو چې کوم د الله د طرف نه دي یا موږ منوحت کوي چې کوم ده چاپکي زیاتې کړي نو هغه دروغ دي الله عالم دی په هغې باندې خو دلته دا خبره چې کوم روایتونه بیا د 11 سالو د 12 سالو یا څه کم زیات هم پکې شته نو د هغې سمې پکې لږ هغه خوري چې د ده عمر دغه ټیم لا کم د دې وجې ورسره یعقوب علیه السلام چې دې مینه زیاته کوله بل په ده کې یعقوب علیه السلام هغه آثار موند هغه بصیرت نو هغه ورسره د دې وجې زیاته مینه محبت کوله مختلفې وجې نو دوی چې کله دغه مینه ولیدله نو خپلو کې دا مشوره وکړه دې ورته چې کتلې کې یا یې درې ځای ته وغورځېد د پلار مخه به تاسو ته وزګاره شي بس چې دې د مخې نه لرې شي بیا به تاسو چې دی د هغه په سترګو کې نیکان خلک حالانکې وخت خو داسې په کار دا وه چې د دې ذهن کې داسې و چې وایي موږ کار روزګار لرو موږ مشران یو او د دې کشرانو د ساتنې څوک نشته په هغې باندې د نظر ساتلو څوک نشته پلار پرې نظر ساتي دا خو ښه خبره ده قال هو القائل يو وينكي منهم تبيونا لا تقتلوا يوسف تاسو مقتل کوي یوسف علیه السلام لرا والقوه ورځوي دلرا فی غیابت الجب باغ تیار کوه کی یا باغ ډوب کوه کی یلتقطه اوچت بکی دلرا بعض السیارات بعض مسافران ان کنتم کچرتا تاسو فاعلین دا کار کوونکی نو یو ور پکې ورته وی چې نه کتلوی ما چونکې ستاسو دا نو واړو مشوره ده که بیا هم چېرته دا عمل کوئ نو بس بیا یې داسې وکړئ د دې په ځای چېرته
یو ډوب کوهي کې وغورځوې تیاره والا کوهي دواړه معنی راځي په دې کې وغورځوې نو بس چې کوم مسافر راځي هغې اوبه مو بس یې به ځان سره وړي بس ستاسو به ارمان خپل پوره شي خو قتلوې ما دا یهودا پکې دا مشوره ورکړې وه دا یو یهودا هغه پکې دا مشوره ورکړې نو چې کله دې دا منصوبه وکړه لاړ څه نو دې رالي پلار ته وایي چې ته په موږ باندې ولې اعتبار نه کړي چې دا یوسف علیه السلام ته موږ سر نه راپرېږدي او موږ خو به د ده دې به چکر ووایي دا خو هلک دی ته ولې ځان سړي سره پرېږده چې وګرځي بار ځای وویني وبه ګرځي وبه سړېږي او میوې به وخوري لوبې به وکړي دې راپرېږده موږ سره نو هغه ورله وویل چې داسې خبره ده هسې نه چې تاسو به دنه غافل شئ دې به شرمخان نو دا یعقوب علیه السلام د یو څه وجې یو خو په دغه ځای کې شرمخان ډېر زیات یو د دې په عمل باندې د دې په دې خبرو نه یعقوب علیه السلام اندازه غشتې وه چې دې ورته څه منصوبه زړه کې جوړوي او بله دا وه چې یعقوب علیه السلام خوب لیدلی هغه خوب لیدلی و په خوب کې یو دا روایت دی چې زه په یو ځای سطح باندې ولاړ او دا یوسف علیه السلام لس شرمخان را هغې رانه وتښته او یا دې په غر باندې او یا یوسف علیه السلام الان دی په یو کنده کې او شرمخان راله سړي پې حمله کوله یا یوسف علیه السلام ځمکه سوری شوه لاندې ده او 3 ورځې د خوب کې داسې محسوسوله چې 3 ورځې دې زموږ نه روغ دي نو هغې کې 30 کالو ته اشاره دغه پکې وه دا ده لیدلي نو دې ته ډایرکټ وویل یا یې دې ته اشاره د دې نفس ته اشاره وکړله چې بهی ستاسو د لیوانو په شان ذهن و نفس ګرځېدلی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به خلک وي په خوله باندې به نرم وي د حدیث مفهوم دی خو زړونه به یې په شان د شرمخان چې کوم دی را جمع شي را یوځای شي نو کمزوري خلک چې دی بیا نه پوهېږي کمزوري ځناور یو څه بل څه نه پوهېږي دکه شان دا نن سبا انسانان چې کوم را مضبوطېږي را جمع کېږي نو یې کمزوري د منصوبه جوړوي الله دې معلوم کړي قالوا نوید یا ابانا اقدار زمنگا مالک سدی تالرا لا تأمننا چیت یقین نکوی پمنگ باندی چیت پمنگ باندی یقین نکوی علا یوسفا پبارد یوسف علیہ السلام کی و انہو یقینا منگا لہودت دپارا لناسیون دا خیرخواہانو نیو من خود دا دیر خیرخواہانیو من خود دا دپارا سما بارو ارسلہو ولی گدلرا معنا سر زمن غدن سبا یرتا چی وسریگی منڈت نوی لان شراشی و یلعب اولوبیو کی و انہو یکنن منگا لہودت دپارا لحافظون حفاظت کو ان کی بیو قال نوی یعقوب علیہ السلام انی یکنن زو یقیناً مالرا لیحزونی غم جن کوي مالرا په غم کې اچوي مالرا اندا خبره تذهبو چې تاسو به بوځئ به دلرا واخافو زه یریږم ان یأکله الذئب چې وبخوري دلرا شرمخان وانتم اویې به تاسو عنه د ده نه غافله قالو نو دوی ویل لئن اکله الذئب کچرته وخریدلره شرمخان نو بیا چې نوره خبره ونه کړه چې بیا به موږ ته سزا میلاویږي که څه به ورپسې ډالۍ کوي ونحن عصبة او موږ یو ټولګي یو نشته خدرانه یو ټولګي یو خلک سزا مزا یې ذکر نه کړه خبره یې پټه پاتې انا یقینا موږ اذن په دغه وخت کې لخاسرون د تاوانیانو نه ویو موږ به په دغه وخت کې د تاوانیانو بیا سره یعقوب علیه السلام پرېښودو خو د یعقوب علیه السلام یو روایت کې راځي چې سحده پورې ورسره اعلان او بل کې راځي چې نه هغه ورته کتل چې دوی ورسره څه کوي نو څه ځای پورې چې د هغه تر کومې پورې خیال دوی به کله یو به اوږه واغېسته او کله بل په اوږه باندې واغېسته ډېر په عزت سره او ډېر خوشحالي به هغه چې مطلب موږ ډېر خیال ساتو بیا به نور انشاءالله سبا